السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دی چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامه باندې. ناظرینو دا ویډیو را سره ډیره زیاته ضروري وګورئ. د کومه ټیک ټاکر چې هغه چایشته و سنا یوسف د هغه په باره کې د موري صاحب ډیره زیاتې اهم خبرې کړې دي او ډیره زیات اهم پیغام یې ټولو ټیک ټاکرانو ته ورکړی دی. دا ویډیو را سره وګورئ بیا د سره نور خبرې کوم. یو ټیک ټاکر جینۍ مړه شوه، اوس دا نور صاحبان راځي او ویډیوګانې کوي، وی د دې دا ناچګانې مه ګورئ ځکه چې هغې ته په قبر کې تکلیف رسی. نو چې ته دومره پوهېږې چې په قبر کې به تکلیف وي نو مه کوئ که نه، نور به څومره خپل الله خفه کوئ، نور به څومره محمد رسول الله خفه کوئ، نور به څومره د دې دین او اسلام مخالفت کوئ. د مرګ او د ژوند پته نه لګي. زه به په دې منبر ناسم که ټیم مې برابر شو دلته به لاندې راوغورځېږم، تاسو به راله لاس او خپې مه کوئ. هله څه چل پې وشو؟ وظن انه الفراق اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. کله چې د رب د طرف نه فیصله راله بس خبره ختم. تا چې بل باندې د خورو ډیری جوړ کا دغه شانتې به په تا هم واوړي خاورې، اوازونه چې د بل د مرګي اورې دغه شان به ته د خپل مرګي هم واورې. عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګی په دنیا شته او ته لا خاندې، او یو زنده چې د مرده په قبر تیر شي دومره بس دی نصیحت په دې دنیا. او په مزار مې داسې چپ ولې تیریږي، تورې خاورې خو آواز کولی نشي. ټیک ټاک به خلک ګوري، ستا بې حیایي به خلک ګوري. ای خورې که نن ستا په سر باندې د بیبي فاطمې د حیا صادر په نظر نه راځي نو موږ ناکام یو. دا د ګناهونو دلدل به موږ د جهنم کندو ته وغورځئ. دې غفلت او بې حیایي زموږ معاشرې بربادې کړې، زموږ مدرسو ته نقصان ورسولو، زموږ جومات ته نقصان ورسولو. وګوره خاندانونو کې کورونو کې توڑ پیدا کړی دی، زموږ د سجدو نه حسن ختم کړی دی که نه. جنگله ولګوئ چې زما د مړ وجود هم چاته پته ونه لګي. ته ولې نه پوهېږې؟ ته به د سړي غوندې مونځ نه کوې، غوږونو له به ګوتې نه وړې، داسې به کوې، د سړي غوندې رکوع به نه کوې، ته به صفا مروه کې منډې نه وهې، هغسې سجده به د سړي غوندې نه کوې، د هغه غوندې قاعده به نه کوې. ای کفن کې ستا کپړې سیوا دي، ستا د حیا فکر دی. ته چې قبر ته کوزېږې خلک څادرې تاو کړي چې ستا په مړ وجود باندې د چا نظرونه لګي. اے رب کائنات په قبر کې دننه په کفن کې ستا سر تور نه مني.